ګرانو کتونکو د ډي پي او 400 مسعود احمد بنګس صاحب یوه بله لویه کاروي او د هغې خلکو په ضد باندې چا چې به ګاډي تختول چا چې به موټر سایکلې تختولې هغه ګینګ یې نیولی دی. هغې کې 3 ملزمان نیولي شوي دي او د مزید لټون روان دی او د هغوی نه یو شمېر موټر سایکلې خو هم برآمد شوي دي، سوزکي دي خو هم برآمد شوي دي. دا کاروي د مسعود احمد بنګش په هدایاتو باندې په احکاماتو باندې د سی ټي پولیسو کړې ده، ډي اس پي عبدالرشید خان په نگرانۍ کې او احمد جان خان چې کوم ایس ایچ او دی. نو یو ډېره لویه کامیابي ده چې کومه هغوی ترلاسه کړې ده. یو سړی ځان له په قرضو باندې موټر سایکل والي، یو سړی د دکان مخې ته موټر سایکل ودروي، د کور مخې ته موټر سایکل ودروي، د کور نه موټر سایکل بوزي او د موټر سایکلو د غلاګانو واقعیت ډېر مخې ته راتلل. په شب قدر کې، په تنګي کې، په 400 کې خو دا ګینګ نیولی شوی دی. نو دا ډېره خمه خبره چا نه موټر سایکل غیب شوي وي هغوی رابطه کولی شي، هغوی خپله دعوه کولی شي. په دغه ملزمانو باندې اکثره داسې ډاکوان، شکماران، سنیچران دا ونیسل شي پولیس، خو زر راوځي. وجه څه وي چې یو سړی لاړ شي هغه ورسره ډیل وکړي، ویې لکه تاله به زه د موبایل پیسې درکړم، تاله به زه سایکل پیسې درکړم، تاله به زه موټر سایکل پیسې درکړم، په ما دعوه مه کوه. نو د دې د وجې هغه غل روزي او غل بیا غلاګانې کوي. دې وخت کې خو چېرې قوم ودرېږي د چا نه چې غلا شوي وي. زمونږ یو ملګرو د هغه نه موبایل پټ شوی او په هغه یو موبایل کې هغه ملزم یو کال تیر که او یو کال پس بیا جرګې شروع شوې نو څه دونه سزا خو ورکول پکار دي که نه، خو هغه نه ماف کوو. هغه وایي چې ما نه موبایل پټولی بیا نورو ډېرو نه موبایل یې پټې کړې وي. خو ګرانو کتونکو دا د ډي پي او 400 یوه بله کارنامه لومبني چې هغه څنګه چارج واغسته نو ځای په ځای مقابلې د غلو په ضد باندې د هغه کاروایانې پولیس ورسره ډزې وکړې او یو شمېر یې ونیول، کنډم شو، مقابلو کې مړم شو. بیا د هغې نه پس د آیسو پروش په تاریخ کې د 400 په تاریخ کې چونکې د آیسو ټول تاریخ چې کوم دی نو دغه 10 کاله دی او دا کوم خلک چې مالدار شوي د دې ټول تاریخ چې کوم دی نو 9 کاله دی. 9 کاله کې یکدم خلک یې رپتیان شو. نو په دې 10 کالو کې چې زیاتې پایارې شوي دي او یا نه زیاتې پایارې ده په 400 ضلع کې چې هغې کې شب قدر تحصیل، تنګي تحصیل او 400 تحصیل شامل دی. دا په هغه خلکو باندې وشو چې هغوی به پوزه مچ نه پرېښودو، هغوی ته د پولیس رسایي ډېره زیاته ګرانه وه، ډېره زیاته ګرانه وه. بعضې خلکه عملدار شوي دي خو د غلطو پیسو غلط انجام وي. نو مالداري څه وي؟ د ګاډو نه چې به راکوشي نو وسلې به ورسره وي، 4-5 وسلې، نه به دشمني وي نه به څه بل څه وي، ځان پسې به ټوپکې ګرځوي، هسې به خوف و حراس پیدا کوي. بیا به غټ غټ ګاډي پیدا کړي وسې په دې کوڅو کې ګرځي، خلکو ته یې پسخوي، بیا به ټیک ټاکې جوړوي، بیا په ډمانو باندې شیندلې کوي پیسې، بیا په هغه پیسو باندې ګرځي. خو د غلطو پیسو غلط انجام یې ډېر لږ وخت وي. نو په تاریخ کې داسې پایارې یا دومره پایارې چا نه دي کړې او په غټو غټو خلکو باندې شوي دي. د خلکو عجیبه عجیبه جوازونه ورله پیدا کوي. خو یو خبره زه تاسو ته کومه چې ډي پي او خبره ده چې زه هم څه پوره نه یم، انسان د غلطۍ هم کېږي، په چا غلطې پایار شوی دی. ولې پولیس ته انفارمیشن ورکوي نو هغه راتلی شي، زما دروازې ورته کولو دي او چې دفتر ته یې ورشي نو دونه رش دونه رش. زه یو ورځ ورغلی وم، ډېر افسوس دی راته چې موږ هغې کې څه ګنټه نیمه بس مباحثه خبرې په مختلفو موضوعاتو باندې وکړې، خو چې بار ووتو دومره ډېر خلکه ولاړو، ما ته تر اوسه خفګان دی چې دا موږ څومره وخت د خلکو ضایع که. یو منټ قیمتي دی، بس ډي پي او چې جایز نو کېږي به. هغه ورځ یو کس وله راغی، د هغه د کار داسې طریقه ده چې ایس ایچ او سره وي، ډي اس پي سره وي، چا سره وي متعلقه اب ورته میلاوی، اب ستا د هغه په دفتر کې به تا مطمئنوي. نو چې ته مطمئن شي نو بیا ورته وي چې زه لاړ شه. نو موږ خلک خو د شپارستون عادت شي وو. یو ایم پي اے صاحب هم ناست و،
نو ورته ویل که ستا کار خو شو وینا خو مې وکړه که نه ویل جي وي دا یو مشر دی وي دې د سره خبرې کوي نو ډي پي او صاحب ورته وایي چې مشر ته اوس څه ضرورت دی مشر یو غټ اوږدې باندې ویو نوم یې واغسته نو بیا ورته هغه ایم پي ایس صاحب ووي وي زموږ د خلکو فطرت دا جوړ شوی دی وي موږ په هسپتال کې په ډاکټر باندې ځان وګورو نو یقین هم پرې نه راځي چې تر څو موږ د پیس ډاکټر له ځان نه رسولي په هسپتال کې هم ډاکټر ښه چیکپ وکړي خو زموږ پرې بیا هم شکوک او شبهات دي نو موږ لاړ شو پرایوټ هسپتال ته هلته پرې 1000 او 2000 او 1500 پیس ورکړو نو دغه شانتې دغه دی نو د ډي پي او صاحب له بالکل شفارس ملیږي بالکل هیڅ ضرورت نشته دی خو تاسو نه څوک یې سیچو مرزا منشي ډي اس پي څوک د نه د پیسو ډیمانډ کوي ډایرکټ ډي پي او صاحب له او دا پیسې به دې درنه بس اخلي کار به دې کېږي یو پیره به ورشي دوه پیرې به ورشي درې پیرې به ورشي ډي پي او صاحب د هغه درې هلکانو چې کوم درې هلکان مړه شوي دي د هغې باره کې هغه فکرمند دی او ابتدایي چې کوم هغه ځای کې معلومات ترلاسه شوي دي هغه شانتې نه دي هغه ځای کې کمزوري شوې ده چونکې 6 میاشتو شوې خو هغه یو خبره وکړه چې قاتل ملزم د ده چې کوم دی نو کلم بچ نشي پاتې کېدی قانون د منګولې نه دی به ګیرېږي اوس ګرانو کتونکو ډي پي او 400 دې وخت کې تاسو ډي پي او آفس ګورئ نو په دې کې دومره خلک نه راځي نو یو لوی کانفرنس روم جوړیږي جوډیشل کمپلیکس سره یو ځای په پولیس لاین باندې شروع شوې وه او بیا د دې افسرانو د کوتاهۍ په وجه باندې د حکومت د سستروۍ په وجه باندې په هغې کار بند و په هغې کار روان کړو ډېر په تیزۍ سره روان دی دلته کې د شهیدانو د سکول دپاره ډرایوینګ سکول چې کوم دی نو هغه ډېر زر ده چې هغه په 400 کې جوړ شي او ورسره چې کوم دی نو میټینګ روم او نور د پولیس دپاره ډېر لوی پراجیکټ دی چې کوم دی هغه په نظر کې ساتي کومو چوکیاتو کې چې ضرورت دی هغه به کوي په تاڼو کې د سولر سیسټم دا د ډي پي او صاحب میشن دی خو پاتې شو نو پولیس ته هم ډېر سهولیاتي عوام ته هم ډېر سهولیاتي بیا به تاڼه کې به تیاره نه وي تاڼه کې بر وخت رڼا وي سټۍ مو مرځي نټ پم کار کوي او بجلی به وي نو ډېر لوی عزایمې دي او ډېر لوی سوچ دی اوس د پولیس دپاره چې یاره تر دې وخته پورې دا ذله شوې ده دا ډي پي او یو وړوکې دفتر د ناستې پاستې ځای نشته په دې هېڅ چا کار نه دی کړی کانفرنسونه خو به کاري کوي یاره ټولې د 1400 تاڼو یا 1400 تاڼو یې چوګان لاړ شي اب بیا کمره کې نه راځي چې ناستې ډي پي او صاحب څنګه چې د ډي سي په دفتر کې جوړ دی نو دې ته لا چا توجه نه وکړي ډي پي او صاحب ډېر زر ده چې دا کانفرنس روم دې کې بیا یو غټ وفد راځي نو د ډي پي او صاحب دفتر کې نه راځي دا وفد راځي نو نیم بار ناستې نیمو له کرسۍ وړي نو تصویر پکې بیا صحیح جوړیږي نو هغې دپاره هم ډېر انتظام دی نو هغه هم خبره چې سولر سیسټم یې به اوس په تاڼو کې لګي په خپل تعلق باندې کوي او پولیس لاین باندې کار تیز که او نور چې کوم دی په تاڼو کې کمې کمزوری دي په چوکیاتو کې کمې کمزوری دي نو دې طرف ته خو پریشانه چې کوم دی نو هغه عصمت شهید کوم چې ایسای هغه دا پاره ډېر پریشانه دي او په هغه کرایم رابرسېره کولو کې ډېر زیات مشغوله دي نو الله دې کړي چې دغه قاتلان مخې ته راشي ولې چې داسې خلکو د دشمن پته نه لګي چونکې هغه ترهګري ده او ترهګرو قبول کړې ده خو دغه شانتې ناسوري خلکه چې یاره زموږ په سر به انفارمیشن ورکړي زموږ په سر به ډایري ورکړي نو سپیشل برانچ یا ډي اس بي دا محکمه چې کمدار وخت ټارګټ وي چونکې پولیس ټول ټارګټ وي نو د ډي پي او صاحب یو دغه کاروي دا ډېره مهمه وه چې د موټر سایکلو ډېر غټ ګینګ یې ګیر کړی دویم دا چې پولیس ته د سهولیاتو لپاره په دغه پراجیکټو باندې کار روان شوی دی او ډېر زر ده چې ډېرې خبرې دي خو زما د ذهن نه ووتل انشاءالله په بل پروګرام کې بیا کومه چې کم سوچ یې دی خو دا ډرایوینګ سکول چې کوم دی نو دا به ډېر زر په 400 کې راشي دا ډېره غټه خبره ډېره مننه خوشحاله اوسئ